بیا د الله کور ورانول د شپې شپې په هغې باندې بولډیزر چلوه او بیا چې سهار خلک ګوري چې د الله په کور باندې د هغې په ځای باندې چې دی چمن لګولی شوي دی او بوټي لګولی شوي دی. خو الحمدلله هغه سرفروشان اسلام هزارو لاکھو کروڑو تعداد کې نن هم ژوندي دي، د خپل سرونه د الله دین دپاره شیندي، په هغه ځای باندې دوباره د جومات بنیاد کېښودو. دې ظالمانو جابرانو فرعون د زمانې چې کوم 50 مساجدو د ورانولو فیصله کړې ده، حالانکه په دقه لاره باندې نور عمارتونه مشته، بلډینګونه شته، نور ادارې مشته دي، هغوی ته څه نه وایي، صرف دا جوماتونه ټارګټ کړی دی چې 50 جوماتونه دا به ورانو، په دې په ځای باندې به بوټي لګو، چمن به لګو. الله رب العالمین دا وفرمایل چې دا منافقین دا د خپل منځ کې د یو بل ملګري دي، یو بل ته د ګناه کارونو دعوت ورکوي، د نیکو کارونو نه یو بل منع کوي. او مؤمنان دا د یو بل معاون او مددگار او دوستان دي، یو بل ته د نیکی تلقین کوي او د ګناه نه منع کول کوي. او دغه شانتي د مانځه پابندي کوي، زکات ورکوي، د الله او د الله د رسول اطاعت کوي. دغه خلق دی چې په دوی باندې الله رب العالمین رحم وکړي او دوی سره الله جل شانه وعده کړی دا د جنتونو چې لاندې د هغې نه نهرونه بهیږي به همیشه همیشه به دا مؤمنان په دې جنت کې به وي او دوی دپاره پاکیزه مسکنونه، پاکیزه مکانونه به او د همیشه اوسېدلو باغات به د ټول نه لویه خوشخبري او ټول نه لوی نعمت د الله رب العالمین رضامندي ده چې کوم دوی ته په دنیا کې ورکړی شو، همدا لویه کامیابي ده. نن چې کوم آیت مبارکه ده په دې کې الله رب کائنات د خپل محبوب پیغمبر آقای دو جهان جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ته خطاب کوي چې اے نبی جهاد کوه د کافرانو سره او د منافقینو سره او په دوی باندې سختی کوه، د دوی ځای او ټکانه هغه جهنم دی او هغه ډیر بد ځای ورتلو. نو چونکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خو اخلاق مجسمه وانک لعلی خلق عظیم، بهترین اخلاق و نمونه. نو بظاهر باندې چې کوم خلکو کلمه ویلې وه، کوم منافقینو بظاهر باندې کلمه ویلې وه، پیغمبر علیه الصلاة والسلام هغوی سره هم نرمه لهجه به استعمالوله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مزاج مبارکه باندې فطرتن نرمی دا غالبه وه او په خپله باندې ارشاد فرمایي چې الله رب العالمین چې څومره ورکړه چې دی په نرمۍ باندې کوي هغه عمر په سختۍ باندې نه کوي. او ارشاد فرمایي چې من یحرم الرفقه یحرم الخیر کله، کم کس چې د نرمۍ نه محروم کړی شو دی د هر خیر نه محروم کړی شو. نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه اخلاق عظیمه وه، هغه بهترین اخلاقو چې دی منافقینو سره به هم نبی علیه الصلاة والسلام ابتداء نرمه لهجه ساتل او بیا الله رب کائنات حکم فرمایل چې کله دی منافقین او نفاق اخکاره شو، د دوی د اسلام سره دشمنی او بغاوت هغه اخکاره شو، الله رب کائنات خپل پیغمبر ته حکم فرمایي یا ایها النبی اے نبی جاهد الکفار، جهاد کوه د کفارو والمنافقین او د منافقینو سره، واغلظ علیهم او سختی کوه په دوی، ومأواهم جهنم او زید دوی دوزخ دی، وبئس المصیر او هغه ډیر بد ځای د واپس لو. جاهد الکفار والمنافقین، کافرانو سره او منافقینو سره جهاد کوه. جهاد وی چې کوم ناپسندیده ترین سیز دی د اسلام په لاره کې رکاوټ دی، د هغې د اخوا کولو دپاره محنت کول دې ته جهاد وي. او دې کې کوم جهاد ذکر دی نو دا جهاد بالسیف دی، د تورې په ذریعه، د تیر په ذریعه، د کمان په ذریعه، د قتال فی سبیل الله په ذریعه باندې د کافرانو او د منافقینو دوی دبو کا. وغلظ علیهم او دوی سره سختی کوه، دا نرمی مکوه. دین اسلام د نرمی حکم کوي، خو بعض حالات داسې وي چې هلته کې سختی کول، هلته کې جهاد کول، هلته کې
سخت لہجہ اختیارول دا هم د وقت ضرورت ہوئی ځکه اخلاق ہے اسلام کا ایک جزو مسلم، اخلاق ہے اسلام کا ایک جزو مسلم، بڑھ جائے اگر بات تو پھر عہد و بدر ہے. چې کله خبر مخکې لاړه شي د حد نه تجاوز وکړي نو بیا به هر ځای کې نرمي نه کوي، بیا هر ځای کې نرمي چې دی بیا د بې غیرتۍ دلیل شي. نو یو نیم وخت داسې راشي هلته کې به خامخا سختي به کوي، ځکه چې هر ځای کې نرمي اختیاري نو بیا انسان ته نقصان رسی. او چې کله د الله دین ته نقصان رسی، چې کله د الله کتاب ته نقصان رسی، چې کله د دین اسلام شعائر د اسلام دا په خطره کې وي نو په داسې وخت کې به د غیرت مظاهره کوي، په داسې وخت کې به د ایمانی جذبې مظاهره کوي، او په داسې وخت کې به د ظالم د جابر خلاف هغه به اعلان بغاوت بکې، اعلان جهاد بکې، اعلان قتال بکې، هغه ځای کې به خاموشي نه اختیاري. څنګه چې موږ تاسو وینو چې مملکت خداداد پاکستان د لا اله الا الله په بنیاد باندې جوړ شو، او په داسې ملک کې چې کوم د لا اله الا الله په بنیاد باندې جوړ شوی دی نو الته کې د 150 سال مخکې جوړ کړی شوی جماعت هغه د شپې وران کړی شي، او غټ مرکزی مسجد دی، سورکوټي جماعت هم نه دی، او د یو کلی باندې جماعت هم نه دی، بلکې غټ جامع مسجد دی په اسلام آباد کې، مدنی مسجد او په مری روډ باندې، او هغه د شپې ملیامیټ کړی شي، په هغې باندې بولډیزر وچلی، او بیا په هغه ځای باندې چې دی بوټي وکري او په هغې باندې چمن وکري. دا څومره لوی ظلم دی. اللہ رب کائنات فرمائے کہ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے. اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکنا، منع کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ رب کائنات فرماتے ہیں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں سے لوگوں کو روکے. تو اس شخص سے بڑا ظالم جابر اور فرعون کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں کو راتوں رات گرا کر اور اس کی جگہ پر وہ پودے لگائے اور چمن اگائے اور راتوں رات اس اللہ کے گھر کو ملیامیٹ کر دے. الحمدللہ ابھی بھی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی فرزند مولانا عبدالرحمن معاویہ اسی وقت وہاں پر پہنچتے ہیں اور اسی جگہ پر دوبارہ مسجد کی بنیاد رکھ کر وہاں جماعت کی نماز پڑھا کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے خون کے ایک ایک قطرے سے اللہ کے اس گھر کی حفاظت کریں گے اور یہاں پر اللہ کا گھر دوبارہ تعمیر کر کے دکھائیں گے. الحمدللہ ابھی 3-4 نمازوں سے صبح سے لے کر ابھی تک وہاں پر علماء نمازیں پڑھا رہے ہیں. مولانا عبدالرحمن معاویہ صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اس مسجد پر ہم اس جگہ پر ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک دے کر اس مسجد کو ہم دوبارہ تعمیر کرائیں گے. اور اس وقت کے ان ظالموں، جابروں اور جو یہود و نصارہ کے جو ایجنٹ ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ کے گھروں کو گراتے ہیں، ان کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر اپنے خون کے آخری قطرے تک بہا کر بھی اللہ کے گھروں کی حفاظت کریں گے، کیونکہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس شخص سے بڑا هغه کس نه لوی ظالم څوک کیدی شي چې الله د کور نه خلق باندې کوي. یو د الله د کور نه باندې کول دومره لوی ظلم دی، بیا د الله کور ورانول د شپې په هغې باندې بولډیزر چلوه، او بیا چې سهار خلک ګوري چې د الله په کور باندې هغې په ځای باندې چې دی چمن لګولی شوي دی او بوټي لګولی شوي دی. خو الحمدلله هغه سرفروشان اسلام هزارو لاکھوں کروڑوں تعداد کې نن هم ژوندي دي، د خپل سرونه د الله دین دپاره شیندي، په هغه ځای باندې دوباره د جومات بنیاد کېښودو. دی ظالمانو جابرانو فرعون د زمانې چې کوم 50 مساجدو د ورانولو فیصله کړې ده، حالانکه په دقه لاره باندې نور عمارتونه مشته، بلډینګونه مشته، نور ادارې مشته دي، هغوی ته څه نه وایي، صرف دا جوماتونه ټارګټ کړی دی چې 50 جوماتونه دا به ورانو، د دې په ځای باندې به بوټي لګو، چمن به لګو. دا څومره لوی ظلم دی. ستا د دې پاکستان د جوړېدو نه مخکې 150 سال نه په هغه ځای باندې جوماتونه آباد دي، هغه نن ته ورانوي د یهودیانو د خوشحالولو دپاره، د نصرانیانو د خوشحالولو دپاره، او نور چې کوم طاغوتي قوتونه دي د هغوی د خوشحالولو دپاره. هغه شرپسند عناصر چې کوم یهودیت او نصرانیت د اسلام په لباس کې د ملک په لوی لوی منصبونو باندې ناست دي، هغوی دا کارونه کوي. خو الحمدلله اهل حق، علما، مسلمانان اگر ژوندي دي د دغه ظالمانو جابرانو مخې ته به ودرېږي. نو ځکه اسلام وایي اخلاق ہے اسلام کا ایک جزو مسلم، بڑھ جائے اگر بات تو پھر عہد و بدر ہے. چې کله دغسې منافقین مخې ته راشي د الله کورونه ورانوي، مساجد، مدارس
هغه ورانی او د الله دین ته نقصان ورکوي نو بیا دې خلاف یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم بیا دې خلاف به بغاوت کوي دوی سره به جنګيږي او دوی ته جواب بیا دوی ته چې د اینډ کا جواب پتھر سے دوی ته جواب ورکوي دوی مخې ته غالبا نه پاتې کیږي نبی علیہ الصلوۃ والسلام 13 سال مکه معظمه کې حکمت او بصیرت او اخلاق حسنه اخلاق عظمه نرمي سره چې دوی ته دعوت ورکړ خو چې کله د حد نه خبره تجاوز کړه نو بیا الله رب کائنات فرمایل چې دوی سره jihad کوا کافرانو سره هم او چې کوم منافقین دي بظاهر د اسلام دعوا کوي ځان ته مسلمان وي دنه يهودیت دي د اسلام دعوا کوي دنه نصرانیت دي د اسلام دعوا کوي ځان ته مسلمان وي خو دنه چې د يهوديانو ایجنټان دي بظاهر باندې د اسلام دعوا کوي اول به دوی سره jihad کوي دوی سره به سختی کوي والمنافقین واغلظ علیهم دوی سره به سختی کوي دوی سره به نرمی نه کوي اخلاق ہے اسلام کا ایک جزو مسلم بڑھ جائے اگر بات تو پھر عہد و بدر ہے دوی ته عملی میدان کې با د jihad په الفاظو کې به دوی ته جواب ورکړي دغه طاغوتی قوتونو مقابله په jihad فی سبیل الله سره کېږي د دوی مخنیوي کول سره کېږي او د دوی د چې کوم مضموم عزایم او مقاصد دي د هغې د منې کولو دپاره به میدان ته به روزي ځکه الله رب کائنات فرمایل چې زما محبوب پیغمبر د کافرانو سره او د منافقینو سره jihad کوه واغلظ علیهم دوی سره نرمي مه کوه بلکې سختی کوه دوی سره jihad باللسان jihad بالسيف jihad بالقلم چې څومره د چا وس کېږي د طاغوتي قوتونو خلاف به اواز اوچتې دي چې کله د الله دین ورانېږي د الله کورونه ورانېږي او د شعائر الله مټاویږي لګیا وي په هغه وخت کې چې یو سړی خاموش پاتې شي دا بې غیرتي ده دا بزدلي ده داسې ژوند نه مرګ ښه دی چې د الله کورونه به ورانېږي او 25 کروڑ مسلمانان به ورته ګوري او حجونه به هم کوي او عمرې به هم کوي او منځونه به هم کوي او تسبیح هم اړوي او دغه شانتې چې د صدقه خیرات هم کوي د الله کور د دې د سترګو په وړاندې ورانېږي او د زړه ته درد او غم فکر نه راځي نو بیا پوه شي زړه کې ایمان نشته دی د ایمان علامت دا ده چې کله د الله کور ورانېږي لګیا وي چې ستا زړه ستا په بدن باندې اور ولګي ستا په زړه کې جذبه جهاد راوچت شي د دغه ظالمانو خلاف ستا په زړه کې نفرت را پیدا شي دا د ایمان تقاضا ده نو الله رب کائنات فرمایي چې واغلظ علیهم دوی سره به سختی کوي په داسې حالاتو کې بیا نرمي نه اختیاروي ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم